حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه، مړی پس چې دا وارثان او جمدی جاړي دی مړی ته پیزاب ملاویږي، سزا غته ملاویږي. اوس بتوی چې ولی سزا غته ولی ملاویږي؟ قرآن شریف کې خو الله فرمایي ولا تزر وازرة وزر اخرى، د یو ګناه خو الله په بل نه بار کوي، نو جاړي دا جمدی او سزا مړی ته ملاویږي. علما لیکي دا حدیث استادان وی مړی ته په دې وجه جلا ملاویږي چې یا خو بعض علاقو کې مړی وصیت کوي، پخوا به عرب وصیت کو چې ګوره چې زه مړ شم چې مرګ مې درون کې ښه، دا وصیت به کو. مرګ به څنګه درنېږي؟ ښځې د پیسو ښځې به وې د کرۍ ښځې ابې راغوښتې هغې له به پیسې ورکول، هغې به ساندرې وې او جړا به کول. دا به عربو کې ښځې ملاوېدې، په کرۍ به یې راغوښتې، هغې به رالې او صاحب دې به پیسې ورکول، هغې به هغه غزل هم وي، هغه مرثیې به هم وي او چغې به هم والې. نو چې ښځه خو چې یوه چغه کي بله هم ورسره چغه کي، او چې بله چغه کي نو ورسره د کور هغه هم چغه کي. که دا مړی خوښ هم نه وي ته خلاص هم شو، بعضې داسې خلک هم وي، خو چې د بار ښځه راشي او چغه ووایي نو دا کور دا چغې ښځې ورسره ساندرې شروع کړي او چغې جوړې کړي، دا ګناه ده. نو د بی ښځې به یې راوستې، د کرۍ ښځې په هغې به یې مړو ته جړا کوله. دا خو د ګناه وکړه که نه چې دا وصیت کړی دی، مړی راله درون کې خلک ډېر راوغواړی، ښځې راوغواړی او چغې وباسي. او یا دا ده چې ده ته خو پته وه چې زما په دې کلي کې او زما په دې محله کې رواج دی چې خلک مړو پسې جاړي، د دې ګناه د ختمولو د وصیت ولې نه کوو؟ د به ویلي که نه خپلې ښځې ته، خپل لوڼو ته، بچو ته چې ګورې که زه مړ شم ما پسې به جاړی نه. هغه د اختیار جړه او د قصد جړه به راسره مه کوې. نو د ده په وطن کې د ګناه دا رواج و، د ده په خاندان کې و، د ده په کورنۍ کې و، ده منع نه ده کړې. دی ګویا کې په دې خوشحاله و چې ما پسې خلک وجاړي، ځکه دته سزا میلاویږي، دته د هغه خپل سبب سزا میلاویږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. او هغه فرشتې ورته څه وایي؟ هغې دلته کې خلک جاړي، فرشتې هلته ټونګې ورکوي. ښه یو جاړي که نه، وایي ته خو ډېر بادر وې، وایي بابا ډېر بادر وې، ډېر بادر. فرشتې ورته ټونګه وروي چې ته پچه دې اړولې وه، څه بادر یې؟ الله لار کې جو جهاد یو ټوس ته چېرته کړی دی، څه بادر وې؟ ماسخوتن ماښام چې ته جومات ته تلې، ماسپښین ګرمۍ کې جومات ته تلې چې د یخو اوبو باندې اودس دې کړی دی، دا دیکې وله ورکوي. وایه که نه دي چې ته وایي چې بادر یې، څه بادري توره دې کړې ده؟ وایي زمونږ پلارو او ډېر سخي پلارو. فرشتې وله ټونګې ورکوي، څه سخا دې کړې ده؟ هغه دغه د ګونډې هغه څخه ډک غنم چې به دې څخه ورکول خیرات، دغه څخه وه چې د یو 10 روپۍ خیرات ته کړی په خپل ژوند کې، جومات کې د یو 20 روپۍ ورکړی وې، دوکې وله ورکوي، ټونګې وله ورکوي، څه څخه دې کړی؟ تا نه چې اغوښتي نه ستا جومات جوړېږي، ستا لار جوړېږي، ستا خوا کې مسکین غریب فقیر د جامه ډوډۍ نشته او دله اخلاصه سخا وکړي، دغې ته سخا وایي. نو دي جاړي وایي بابا او ته خو ډېر سخي وې، میانځ کې هغه 15 روپۍ هم چې ته د خدای په لار کې خیرات نه ورکړې، هغه فرشتې وله ډب ورکوي، ښه مضبوط ډب وله ورکوي. وایه که نه څه سخا دې کړې ده؟ وایي بابا او ته خو ډېر ښه سړی وې. دي چغې ورپسې وایي ډېر ښه سړی و زمونږ پلار. فرشتې وله ټونګې ورکوي، څه ښه سړیتوب دی، ګاونډیان درنه په اور کې ولاړو، دا ښه سړیتوب؟ بچې دنه په اور کې ولاړو، پلار دنه اور کې ولاړو، قوم کې دنه خلک په اور کې ولاړو، ته ښه سړی وې. شیطانت به دې نه کو په دنیا کې، مسلمان به دې په مسلمان نه ورچو، ښه سړی. ټونګې وله ورکوي، دروغ به دې نه وې، غیبت به دې نه کو، جومات کې به خلکو سره د غیبتونه نه کول، د پولې په پټي په غاړه به دې غیبت نه کو، چغلي به دې نه کوله. دا وایي دا زه درته ځانه نه ویم. هغې وله ټونګې ورکوي، هغه فرشتې چې څومره دي د هغې مړي صفتونه شماري، هغه فرشته هغه مردیکه ورکوي. وی وګوره دا صفت در کې و چې دا دې در پسې یادوي، دا در کې و چې دې در پسې یادوي، مونځ دې کړی دی، حج د باندې فرض و کړی دی، روژه در باندې فرض ونیولې دی ده. ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه، د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې دا مړي ورپسې دا چغې دا وارثان ورپسې وي او ده کې هغه صفت نه هلته عذاب ورکوي، ټونګې وله ورکوي، چوکې وله ورکوي، دا عذاب مړي ته میلاویږي. دا خو دا طریقه نه ده. عربو کې به دا رواج و جامې به یې شلولې زر، ما ګریوان ته به یې ګوتې کړې، لمنې پورې به یې کر وله ورکو. ولې بچې مې مړ دی، پلار مې مړ دی.
جامې به تلولې. او ښځو کې عجیبه رواج و، خره چې زمونږ په خلکو کې دغه رواج نشته، سر به یې وخورې ښځې، دا به لا بېلغم و چې لا نی به لا هلته به مړی کټ کې پروت و، دلته به دې نی راوت و چې راشه مور مې را لېږلې سر وله وخورايه، سر به یې وخورې ګنجې به پاتې شوه. دا ولې؟ او زه په دا حسن څه کوم چې میړه مې مړ شو، لکې به خوشحاله وه خره چې دې خلاص شو. بل به وکم هغې کې خو به دا رواج و چې خاوند به مړ شو عدت پسې به فورا بل خاوند کو، خو لیکن خلکو ته خلک ځان ښیي که نه، ولې دا موږ نه ښیو، خیرات موږ کوو چې مړ یو شي هلکه دونه پیټه هلکه مه کوه غریب مړه، بیا خلک به څه وایي د خلکو د شرم د وجې نه. نو نی به یې راوغوښت او سر به ښځې وخوره، وی خاوند مې مړ دی او زما به سري ویښته به یې وخورې. خدایه پاکه چې دا به څه بلا ښکارې ده، لکه ښځه چې سر وخورئ چې دا به لا څه بلا ښکارې ده، سر به یې وخورې، دا به بېل غم، د کرۍ ښځې به یې راوستې بېل به غم و، تورې جامې به یې واچولې او توره لوپټه به یې په سر کړه. دا ټول د ګناه اعمال دي. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت ابو سلمہ او د هغه بیبي و حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنهما، دونه محبت و د دواړو یو بل سره چې تاریخ لیکي د ښځې د خاوند دونه مینه یو بل سره نه وه لکه د دې چې څومره مینه وه. حبشې ته چې کله هجرت کو دواړه لاړل، حبشې نه چې واپس رالل دا پراپیګنډا شو چې د مکې خلک مسلمانان شو، نو چا چې حبشې ته مسلمانانو هجرت کړی خوشحاله شو، رالل چې رالل پراپیګنډا دروغ وخته، نو مدینې ته روان شو. نو چې دا یو ورسره بچی دی سلمه نومې دی زوی دی، او یو ښځه او خاوند دي په څاروي سواره شو چې مدینې ته هجرت کو. د دې ښځې قومدار ورلل او دې سړي ته وی ابو سلمه ته وی دا ښځه خو په تا مونږ خرڅه کړې نه چې کله یې حبشې ته بوځې او کله یې مدینې ته بوځې، که دلته اوسېږي په دې مکه کې دا به ستا خدمت هم کوي او ستا به ښځې، او که دا ته په وطنونو ګرځې ځان له بله ښځه او که دا پرېږده بس ښځې ترې جدا کړه. او دونه مینه وه چې دواړه یو ځل کېناستل، دا ښځه دې خاوند ته وایي وی سړیا چې یو لوز وکړو. څه لوز؟ وی که ته مخکې مړ شو نو ستا نه پس به زه بل خاوند نه کوم، دا راسره زما واده نه، او که زه ستا نه مخکې مړه شوم نو ته به زما نه پس بله ښځه نه کې چې جنت کې موته یو ځای یو، بس چې بس زه ورته یو بل څوک نه. دا خاوند دې هوښیار ورته وي ښځې زه به راسره واده وکړم ته مه کوه. وی که ته مړه شوې خو ستا نه پس به زه بله ښځه نه اخلم په نکاح، خو که زه مړ شم نو ته بل خاوند وکړه خیر دی، ځکه ته به څه کې ته خو تور سرې به پاتې شي. زه خو ځان له بغیر ښځې ګزاره کولی شم، خو ته به څه کې د ګټې وټې ستا به سي، نو زه راسره واده کوم ته مه کوه، که زه مړ شم نو بله ښځه بل خاوند خیر ته کولی شي. دونه یو بل سره مینه وه. نو چې د خاوند دغه قومداران یې ورلل او د ښځې دا قومداران او دا ښځه یې پاتې کړه، وی دا به تا سره په وطنونو نه ګرځي، دا په دشتو بیابانونو، زه خپل کار کوه، دا تا باندې مونږ خرڅه کړې نه. هغه غریب لاړ مدینې شریفې ته. د دې خاوند قوم خبر شو چې دوی خو او کافر خو قومیت خو وي که نه، چې دوی خو زمونږ د هغه سړي نه ښځه پاتې کړه. هغې ورل هغه ماشوم یې ترې واخېسته، وی دا ماشوم زمونږ کېږي، هغه ته هغوی بوته. ښځه دقسې پاتې شو، خاوند ته مدینې ته لاړ او بچی ته د خاوند خپلوان و، هغې یوازې پاتې شو. جړل به خاوند پسې او بچي پسې، بار به ځنګل ته ووته او په چغو چغو به یې جړل، غر ته به وخته او په چغو چغو به یې جړل چې خدایه دا څه وشو. خاوند هم لاړ او بچی هم رانه لاړ، باران به شو بار به ووته باران کې به یې جړل. اخره کې په یو درېمګړیز خلک و د هغې پې رحم راغی، وی دا دې ښځې سره ولې ظلم کېږي. نو د هغه خاوند چې کم د ښځې چې کم قومداران و هغې له ورغل، وی په دې مظلومې رحم ولې نه کوې چې دا د خپل خاوند سره په وطن کې خوشحاله ده، وطن کې دی او که بار خوشحاله ده، تاسو څه کوئ؟ او سره خوشحاله ده، په ځنګل هم سره خوشحاله ده او په بیابان هم خوشحاله ده، خاوند یې خوښ دی، څه کوئ چې د خاوند نه منې کړې ده؟ بس هغې پوه شو چې د ښځې خوښ دی نو زمونږ پکې څه دي. وی ښځه به ټیک د دیرې ورپسې مدینې ته. بیا دغه سړی لاړ، نیکان خلک مي، او هغه د خاوند قومدارانو ته وی چې دا بچی راکړې، ښځې د اجازت میلو شو چې ولې ورکړو چې دې مدینې ته، هغې ولې بچی ورکړو، بچی یې ورته میلو شو او لاړه مدینې منورې ته هجرت یې وکړه، خپل خاوند له ورسېده. اتفاق ته ګوره خاوند یې وفات شو، ابو سلمه رضی الله عنه شهید شو په جهاد کې. چې شهید شو او دا د نبی علیہ السلام د ترور لورم ده چې دا خاوند یې کله شهید شو، دا وی په خپله
وی باس وی د خاون په مرګ مې د دنیا ښځې را جمع کړې چې اوس به پسې جاړو، ځکه دا رواج په عربو کې و که نه. او تورې جامې مې واغوستې، عرب تورې جامې به یې اغوستې په مړي پسې، او تور څادر مې واغوسته، او ما وی چې نن به داسې جړا کوم چې د دنیا ګوټ ګوټ ته به خلک دا مانه نقل کوي، وایي به چې یاره خو خاون پسې دا دې ته جړا وي لکه د مسلمې چې وجړل. حکایتونه به کېږي، نقلونه به کېږي، داسې جړا به کوم. وی چې ځان مې کله تیار کو، یو ښځه راله را سره د کټ په سر کېناسته چې دا به م را سره اوس جاړي، ځکه دا خو بیا یو قصه شروع کړي که نه، هغه ساندره غوندې وایي، ځان له خپله قصه شروع کړي. دا بیل نعتونه دي، بشیر جان بیل نعتونه وایي، دې ته بیل نعتونه وایي. د کټ سر ته او د کټ لنګې ته شروع وکړي او چغې جوړې کړي. الله دې مسلمان د غم نه وساتي. غم ډېر ګران کار دی، غم ازمول ډېر ګران کار دی، خو چې چا باندې غم راشي الله دې بیا صبر هم وله ورکړي. وی بله ښځه راله، هغې م جامې بدلې کړې او اوس تیارېږو چې جړا شروع کوو. وی دی کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم را دننه شو. وی چې څنګه را دننه شو، وی ما ته نه وی، ځکه دا غمجنه وه. وی هغه ملګرې ته مې وی چې او ولې جاړئ؟ کم کور نه چې الله شیطان 2 ځله ایستی دی، بیا یې ورته را دننه کوئ؟ یو ځل خو دوی هجرت وکړ، یو ځل بل هجرت وشو، نو شیطان ته الله 2 ځله ځغلولی دی. ته دې سره جړا مرګر کې بیا شیطان نه دننه کې. بس وی غلی شوم. وی چې پام کوئ ونه جاړئ. ښځې ته وی ما خو اورېده، وی ما ورته وی چې د الله رسوله نو څه به کوم، زه خو ډېره زیاته غمجنه یم. وی زه راته یو دعا ښیم، هغه دعا وکړه. وی دا دعا یې راته وښوله چې اللهم اجرني فی مصیبتي، خدایه په دې مصیبت کې مال اجر راکړي. ګوره څونه ښایسته دعا ده. واخلف لی خیرا منها، خدای دې مصیبت نه ماله بهتر شی راکړي، دا مصیبت راله په خوشحالۍ بدل کړي. وی لکې مې وی چې د نبي علیه السلام دعا د قربان دا خو به خامخا ویم، خو د ابو سلمه نه به بهتر خاون لاسو کړي چې ماله به رامیلو شي. د ده په شان سړی په دې ملک کې کم دی، د ده په شان سړی په دې وطن کې کم دی. بهتر خاون به لاسو کړي چې نبي علیه السلام وایي چې دعا کوه چې خدای دې نه بهتر دله درکړي او صبر راکړي. وی بس دعا مې شروع کړه چې یا الله صبر راکړي او دې نه له بهتر راکړي. غوړه کې به مې دا و چې د نه بهتر به څه وکړي. وی الله مې هغه دعا قبوله کړه، جړا مې مو نه کړه، جامې مې مو نه شلولې، هغه تور جامې مې م لرې کړې، هغه دعا مې الله قبوله کړه. وی پروردګار ماله د خپل خاوند د ابوسلمه رابهتر خاوند راکړه چې هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی، د حضور پاک نکاح ته ورسېدلی. دعا مې الله قبوله کړه. داسې خاوند الله راکړه چې د هغه نه بهتر خاوند، واقعي د نبي علیه السلام په شان خاوند د ښځو دپاره چې هغه سره د ښځو څونه نو د نبی علیه السلام صفتونه تاسو اورېدلي، هغه نه بهتر خدای پاک راکړه. نو دا چغې وهل او ګریوانونه شلول، تورې جامې غوستل او ځان له مخ ټکول، احادیث کې دې صراحتا منه راغلې ده. شق الجیوب، ګریوان سیرې، ضرب الخدود، او دا مهونه او دا سټونه ځان له وهي او دا سر ځان له څپېړې باندې وی او ځان سر په دغې، دا ټول ګناهونه دي رونو، دا ګناهونه دي او دا جړه منه ده. په دې جړه انسان دی جمدیلم الله ضرر ورکوي، غم په نور الله زیاتی، او چې هغه کم مړی دی هغه ته هم پې رب العالمین سزا ورکوي. دې نه ممانعت دی، بلکل دا قسمه جړه به نه کړي. او هغه جړه چې هغه د سترګو نه اوښکې بهېږي، حضرت جعفر رضی الله عنه شهید شو. عایشه بی بی فرمایي غزوه موته کې حضرت جعفر نبی علیہ السلام فرمایلی وی چې د جهاد و فلان کې مشري عبدالله ابن رواحه، حضرت زید ابن حارثه کا شهید شو نو جنډه به د عبدالله ابن رواحه سره، که هغه شهید شو نو جنډه به بیا د جعفر سره، او کدی شهید شو چې چا جنډه واغېسته د مسلمانانو مشر. اتفاق ته ګوره چې هغه زید ابن حارثه رضی الله عنه شهید شو. چې څنګه شهید شو نو فورا جنډه عبدالله ابن رواحه په لاس کې ونیوله، هغه مو هم شهید شو. فورا جنډه حضرت جعفر د نبي هم د تره زوی دی، د علي صاحب ورور دی، هغه لاس کې ونیوله. چې هغه ونیوله په هغې دا لاس ووه، دې بل لاس باندې جنډه ونیوله چې د نبي علیه السلام جنډه ځمکې ته لاړه نه شي. دا بل لاس یې وله وو، دی هم ترې پرې کړ. نو دا کونډۍ او په دې سینه کې جنډه قابو کړه، خو چې ځمکې ته رانه پرېونه ځي. فورا خالد ابن ولید راغی جنډه په لاس کې واغېسته، چې لاس کې واغېسته اوچته یې کړه. دا درې واړه شهیدان شو. هلته نبي علیه السلام مبارک په جومات کې ناست په مسجد نبوي کې، او سترګو نه اوښکې روانې شو. په میاشتې مزل دی. صحابوی د الله رسوله ولې؟ وی ما ته جبریل علیه السلام اطلاع راوړه زید ابن حارثه شهید شو.
جنډه واغشته عبدالله ابن رواحه شهید شو، جنډه واغشته جعفر شهید شو. اوس جنډه د الله تورې په لاس کې اغشتې ده. خالد ابن ولید ته د الله توره ووی، د الله تورې په لاس کې واغشته. اوس د الله توره چې نبی علیه السلام چاته ووی د الله توره ماتېږي چېرته نه. نو خالد ابن ولید خو ډېر مجاهد سړی و که نه. د نبی علیہ السلام زمانه کې، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې دا جهادونه کول. نو چې ځنکدنې دی نو په خپل پوزي کې په کټ کې پروت دی، نو جړل دی، وی شهادت مې نصیب نشو، د دنیا جهادونه مې وکړل، شهید نشم، شهادت پسې جاړم. او لکه د عام انسان په خپل کټ پوزي را نه ساخیږي، شهادت پسې جړل. شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه وی عجیبه خبره ده دې شهادت پسې جاړي. وی چاته چې نبی علیہ السلام د الله توره ویلې ده اماتېږي. سیف من سیوف اخذ الرایة سیف من سیوف الله، د الله د تورو نه یو توري جنډه لاس کې واغېستلو چې نبی علیہ السلام ورته الله توره وی دی ولې شهادت پسې مري، دا الله توره څوک نشي ماتولی. نو هغه څه چلو که خالد ابن ولید د دشمن تعداد د لکونو په اندازه دی، 2 لکه لښکر دی د دشمن او مسلمانان 3 زره دي. هغه 2 لکه او دا 3 زره چېرته مقابله کولی شي. دا چلی وکړه چې مخکنی سپونه یې رستو کړل، رستو لښکر یې مخکې کړ. سهار له چې جنګ شروع شو کافر وی دا جوړ تازه دم نوی فوج راغی، بس الله کافرو له شکست ورکړ، مسلمانانو له الله بری ورکړ. نو حضور پاک مبارک په جومات کې ناست دی او سترګو کې اوښکې بیږي. عایشه بی بی فرمایي وی ما د دروازې را چوندینه ورته کتل. یو سړی راغی وی صاحب د جعفر د کور ښځې جاړي. نو خو دا تر اولاد دی او د خاندان خلک یې دی. نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي ورشه منې کا. سړی لاړ، لږ ساعت پس بیا راغی وی صاحب ما منې کړې خو نه منې کېږي، هغې خو جاړي مکه چغې وی. ورشه وی منې کا. بیا ورغی سړی په درېیم ځل بیا راغی وی د الله رسوله وی ما خو ډېر نصیحت ورته وکړو خو نه منې کېږي، هماغسې جاړي. وی خولو کې ورته خاورې واچوه. نو عایشه بی بی دې سړي ته غوسه شوه، اوس خو اواز نشي ورکولی، دا خو ښځه بار دی، خو دې اړه کې وایي چې فلان کیا خدای دې داسې داسې کا، خدای دې هلاک کا. نبی علیہ السلام د دې مرغ اطلاع راوړی چې د هغې ښځې جاړي، خو د خاندان ښځې رې ولې غمجن کې. او بیا په کار دي چې هغه راته وي خوله کې خاورې واچوه که نه، زه اوس که دکې دغه وي نو خوله کې به خاورې واچول. نو دا کار نشي کولی، عمل نشي کولی. او پیغمبر علیه السلام له بار بار اطلاع راوړی چې ښځې جاړي خفه کوې. نو غیر اختیاري که د سترګو نه اوښکې بیږي پروا نشته. خپل بچي ته نبی علیه السلام د سترګو نه اوښکې لاړې ابراهیم ته ما درته وختي وي او یو مزیدار ټکې یې وي انا علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون. ای بچې ابراهیمه موږ ستا په جدایۍ ډېر غمجن یو، ستا پسې ډېر غمجن یو بس. او موږ به اسم نه وایو، هغه به وایو چې په کوم الله خوشحالېږي، چې په کوم څیز الله خفه کېږي هغه به نه وایو. نو دا د خولې چغې ایستل، روړې وال او دا د څه ورته وایي ساندرې وال او مخونه ټکول او ګریوانونه شلول او جامې تورول، دا زمونږ په شریعت کې نشته. حضور پاک مبارک د دې نه منع والې کړی دی، مړي پسې دا شی به نه کوي. بل رواج یې څو حضرت حمزه رضی الله عنه قصه درته یاده نه؟ څومره غمجن دی نبی علیه السلام، ځکه هغه سره خو ظلم ډېر زیات شوی، دومره غمجن دی وی یاره افسوس زړه مې غواړي چې دا تره خښ نه کم په دې میدان یې دقسې پرېږدم چې مارغان او شرمخان او زمري راشي او د هغه غوښې یې وخوري، چې د قیامت پر ورځ نور خلک د قبرونو نه پاسي او زما د تره غوښې د دې حیواناتو او د مارغانو د ګېډو نه راوچتې شي او دې ته جوړ شي. دونه غمجن دی چغې نه وایي. خور یې را روانه ده د حمزه رضی الله عنه، د زبیر مور، حضرت زبیر رضی الله عنه مور، ورشه وي مور دې منې که. هغه ډېره بادره ښځه وه چې څنګه را روانه ده او کفن ورسره دي 2 څادرې. حضرت زبیر رضی الله عنه ورغی وی مور یې ودرېږه، لاس یې ورته ونیوه، هغې دې زوی له داسې دیکه ورکړه چې اخ یې غورځو. فوراً ولا آواز ورکوي وی مور نبی علیہ السلام راته وی چې منې کا، دقسې ودرېده، قدم یې وانه غشته. ورشه ورواره ته مې ووایه چې زه در باندې پوه یم، ما ته پته ده زما د رور چې پوز او سترګې او غوږونه او شونډې دې پرې شوي دي، زه خبره یم. هغه به ویم چې په کوم الله ویلي دي، فریاد نه کوم، یو پوټې دا خپل دغه وینمه، دا روري نمه. ور نبی مې ورواره دی
وراره ته مې وویل چې اجازت راکړي. حضرت زبیر ورغی وی د الله رسول مور مې خبر ده، ته خو دې وجې منع کوې چې د هغه مخ تقریبا پرې شوی دی که نه، خبر ده اجازت غواړي. وی ښه اجازت وله ورکړه. چې راغې ورته مخامخ ودرېده، وی د شهید په مرګ باندې به بې خوند او بې غیرته ښځې جاړي. الله اکبر، تله خو الله شهادت درکړه. زه په دې خوشحاله یم چې د الله په لار کې د نه پوزه م لاړه او سترګې م لاړې، شونډې م لاړې او غوږونه م لاړل. ما دپاره فخر دی، فخر. او 2 څادرې راوړې نبي علیه السلام له یې ورکړې، سترګو نه اوښکې به یې دی، هغې نبي علیه السلام له ورکړې. وی ها صاحب دا 2 څادرې وال. 2 څادرې څه وې؟ یو حضرت حمزه دی، یو بل شهید دی، د هغه هم څادر نو، یو لنډې و بل اوږد و. وی یو د حضرت حمزه شو، دا بل دغه شو. وی لنډې صاحب یو لنډې دی بل اوږد دی. وی قراندازي پکې وکړې، اتفاقا هغه اوږد د هغه بل صحابي ورسېد، هغه لنډې د ده ورسېد چې خپې به یې پټولې، سر به یې ښکاره کېده، او چې سر به یې پټو خپې به یې ښکاره کېده. وی صاحب څه وکړو؟ وی په سر والا څادر راکاږي او په خپو والا بروزه واچوې. مړو پسې غم وي، الله دې مسلمان ساتي، خو بهر کې هغه د خولې جړه او هغه چغې پغې دا په شریعت کې نشته، د دې نه منع راغلې ده. بل رسم خلک څه کوي چې مړ شي، چې کله یو لامبئ د لمبولو، دا زموږ په وطن کې دا رواج شته، د لمبولو هغه کوټې ته وروړه میاشت 4 خورې داخلېږي نه څوک، او شمه ډیوه پکې بلې، دې نه ورځي هغه کوټې ته، څوک هم نه ورځي، او ډیوه پکې بلې. هلکه دا ډیوه پکې په دا کوټه کې ولې بله ده؟ وی دلته دا مړې لمبولې شوی دی، د ده روح راځي چې رڼا یې وته. ای خدایه، اوس قمقلو له به عقل د کم ځای نه ورکې. دلته ډیوه ځکه بلو چې رڼا یې وته په دا کوټه کې، نو دې چې د هغه مقبرې نه د هغه ځای نه په تیاره کې را روان دی او دا خپل کور پیژنې او راځي، نو دا کوټه کې تیاره شو وته. او دا چا ویلي چې روح یې دلته راځي؟ نه قرآن کې شته او نه په احادیثو کې شته. هغه څیز به موږ منو چې کم الله او رسول ویلي، داسې ده که نه؟ بس یا هغه فقه چې زموږ علماو د قرآن او د احادیثو نه د هغې استنباط او مسایل لوښکي دي. قرآن او حدیث کې خو دا ټکي نشته چې روح را روان دی او د کوټې ته راځي او شا به ډیوه بله که چې رڼا یې وته چې تندک ونه خوري. هغه سړی خو هم په کټ کې وړی دی چې دا روح چې تندک ونه خوري، دې مړ نه چې دی یا په کټ کې وړو. دا اوس څه خبره؟ دا ګناه ده. کم ځای کې د مړي د لمبولو اړو څه خاص ځای شته نه چې خاص ځای کې به یې لمبې، نه، ته چې کم ځای لامبې هغې کې هغه به لمبه کوه. او که نه راځي هغه ځای راکوټي یو ځای کې وله پرده وکړه، هغې کې ولامبه. یاره دا اوبه به اوس بل رواج دی که نه، هغه اوبه یو ځای کې جمع کوي، هغه اوبه عام لښتي ته نه پرېږدي، د مړي د لمبولو اوبه هغه اوبه یو ځای کې جمع کوي، هغه اوبه عام لښتي ته نه پرېږدي، د مړي د لمبولو اوبه داسې ده که نه، لښتي ته نه پرېږدي. ولې؟ جومات دی پې ولمبو، دا جومات و که دا بیت الله شریف و چې تا ولمبو، دې چې په جون کې د لمبل، نو هغه اوبه به یې لښتي ته تلې که به نه تلې، نو چې د مرګ نه پس ولمبو نو هم د اوبه لښتي ته ځي که نه، چل کېږي. همدغه سړی دی چې مړ شو که نه، په جون خو دې په خپل لمبل همدغه اوبه لښتي ته روانې وي. زموږ ځان له کتاب دی، د ښځو خپل کتاب دی، د دې خدای خبر چې دا کتاب د دوی چا لیکلی دی، دا د دوی خپل رواجونه دي، رواجونو پسې به نه دی. الله او رسول چې څه ویلي د هغې پابندي به کوو. دغه اوبه دي لښتي دي او زردله دي، هېڅ پابندي پکې نشته. یو لښتي په غاړه پرده ته وکړه، هلته ولامبه اوبه به ځي. او که نه وایي چې یاره کور به راته لون شي، یو کنده و که نه اوبه به کندې ته لاړې شي، ابې راکاږي خاورې په ور واچې، نه د هغه ځای هغه کوټه کې که ته سمله پکې. مونږ له ډېر خلک دام راشي، دا ماشوم یېرېدلی دی. ولې صاحب دا یېرېدلی دی؟ ولې یېرېدلی دی؟ یاره دا هغه مړي زمونږ کوټه کې لمبولي هغې ته ورننوتې دی، سورې پې شوی دی. نو مین ورته کېنه سورې به تې وتښتي که نه، سورې د کم دی نه، که نه بشیر جان پې سورې کړی، سورې د کم دی نه پې راغلی. دا ټولې دروغ خبرې دي. کوټه کې یېرېدلی دی، نه کوټه کې خو مړي پسې جاړي غریبانان خپئ، نو دا وایي سورې پې شوي. دغه کوټه کې ملاست هم کولی شي، ناست هم کولی شي، هغه اوبه هم هغسې اوبه دي لکه څنګه چې عام انسان ولامبې او کمې اوبه دي، صرف دومره ده چې شریعت وي په هغه کوټه کې یا په هغه ځای کې لږ عود لوګي کا یا ګرباتی لوګي کا. ولې؟ ځکه خامخا مړی دی او چې یو ځای کې هغه ووینځلی شي نو لږ بوی غوندې دي، نو بیا خلک دې مړي پسې خبرې شروع نه کړي چې ده نه بوی ته، حالانکه د مړي نه نه ځي، اسم چې سړی غسل کوي نو بوی ته ځي.
نو چې هغه ځای کې لږه خوشبویي وي چې هغه ځای لږ خوشبویي او پاکي، بس دا دونه خبره ده.